څنګه ښکلی دی قرآن رب را لېږلی دی قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی دی قرآن 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 څنګه ښکلی دی قرآن رب را لېږلی دی قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی دی قرآن 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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون دا سورة څلورم باب دا شروع شوی دی او پدې کې عقلی دلایل روان دي پیش کیږي په 15 نمبر آیات کې عقلی دلیل په دې باندې چې باران الله را وري د برنا او پاغه سره زمکه ژوندۍ کیږي پس ته وچوالي نه شنه بوټي پکې راخیږي نو پدې کې د الله د وحدانیت غټه نه خدای د هغه چا د پاره چې هغه خبره اوري په چا کې چې د اوریدلو طاقت وي او وګونه د عبرت د لپاره استعمال کی سوچ او فکر وکړي نو دا به واوري چې ډېرو علاقو کې الله د باران په وجه باندې دغه شنه بوټي او سبزي او دارنګ واخه دا راټوکي د انسان د منفعت او د نفع لپاره مزکه د هغه سره يسمعون د دې لپاره چې دلته لیدل ضروری نه دي او ریدلم کافی دي ځکه بارانونه په مختلفو علاقو کې کیږي او خلکو ته خبر راځي ویني سترګو مو غوګونو باندې اوري چې هغه باران وشو او هغه سره ځمکه شنه شو په دې بل آیات کې وان لکم فی الانعام لعبره په دې کې ذکر د چارپایانو کې چې هغه لوی نعمت پاږي کې د شودو دی چې ګوره الله ستاسو د پاره د شودو ویالي او دغه رګونه د شودو چې د مال په خېټه کې غلان ستراغلي دي د بمبو په شکل سره په دې سوچ کړی دی وان لکم فی الانعام لعبره او چارپایانو کې خلوی عبرت دی مال د ارچا په کور کې ولاړلې ودی ګوري سوچ دی وکي چې دا شوده پاک صاف د کوم ځای نه راوځي الله وی نسقيكم مما فی بطونه د دې چارپایانو په خېټو کې چې دی داغه د بازش سيزون د ممتاز ته د خرشنو او د وینو مینس کې خالص شوده درکو خالص شوده درکو مما فی بطونه اشاره ده اعتبار د کل فرد سره چې کم د دین راوځي د دې حیواناتو نه شوده راوځي دغه شودو باندې لږ سوچ وکا فکر وکا چې الله رب العالمین دې کې څومره عجيبه قدرت مما فی بطونه ضمیر دلته مذکر راغلی دی او په سورۃ المؤمنون کې دی هغه به مؤنث دی د دې وجنه چې انعام اسم جنس دی نو دې کې مذکر راتللی شي او ضمیر مفرد راځي کیږي ته په اعتبار د لفظ سره او مؤنث به په اعتبار د معنا سره په دې وجه باندې دلته فی بطونه ویلې ده مما فی بطونه او سورۃ المؤمنون کې بطونه ها ویلې ده د دې ته سوچو کا چې الله څومره عجیب نظام دی الله وی نسقيكم مما فی بطونه تاسو باندې سکوم د بازي هغه نه چې د حیواناتو په خېټو کې
مما فی بطونه چې د دې هر یو په خېټه کې دی. نو دلته ضمیر مفرد په تعویل د کل واحد سره، او سورۃ المؤمنون کې هلته من بطونها دی، نو هلته په اعتبار د ظاهري جمع سره. او دلته ستاسو خیل یوه فایدې د څاروو ذکر کړه چې هغه د شیدو ده. د سورۃ المؤمنون کې نورې فایدې هم ذکر کړي، من بین فرث و دم، چې دا شیدو د خرشنو او د وینو مینځ کې را روان دي. څنګه یعنی ګیا وخوري او هغه لاړه شي خېټې ته، هلته د هغې نه څه جوړ شي، څه خرشنه شي او څه حصه د جګر په واسطه باندې هغه وینه بدله شي او د دغه وینې نه به شیده جوړي. د دې دواړو منځ کې دا شیده را پیدا کېږي او داسې شیده لبنن خالصه چې خالص دي بالکل سوچه، هیڅ نه پکې د وینې رنګ ورغلی دی، نه پکې د لرې خوند ورغلی دی او نه بوی ورغلی دی. خوند، رنګ او بوی فرق لري، خالص په دې معنی. سائغا للشاربین، ډېر ښایسته مزیدار تېرېدونکي دي. دا شیده د څښونکو دپاره هېڅ نوعه کرکه او مشکل پکې نشته. دا نعمت ته الله وګوره. ومن ثمرات النخیل، په دې کې بل عقلي دلیل دی. دا ټول عقلي دلایل روان دي چې الله په وحدانیت، د الله په توحید، الله په توحید سره عقلي دلایل پیش کړي دي. ځکه دا عقل چې دی انسان الله ورکړی دا لوی نعمت دی او دا ما به الامتیاز دی د انسان د نورو حیواناتو نه، چې الله دا انسان عزتمند ګرځولی دی په عقل سره. او د دې وجه نه یو د ضروریات خمسو د اسلام نه هغه حفاظت د عقل دی چې د هغې د وجه نه ټول مسکرات حرام کړي دي. ځکه په عقل سره انسان تمیز د ښه او بد کولی شي، د حق او باطل کولی شي. نو قرآن کریم کې اکثر عقلي دلایل د دې په خاطر راغلي دي چې ته د عقل نه کار واخله. الله تعالی عقل درکړی دی او په دې عقل مسؤلي، سوچ وکړي، فکر وکړي. باران شینکې دارنګې په دې نعمتونو کې، چارپایانو کې، په شیدو کې، په دې د الله په دې ټولو نعمتونو کې لږ سوچ وکړه. دې وجې نه تفکر و عبادت دی او لږ ساعت فکر و د ډېرو عبادتونو نه غوره دی چې د الله په کائناتو کې، د الله په مخلوقاتو کې، د الله په نعمتونو کې سوچ وکړي. یو شی د مخې ته راشي او ته لږ سوچ پکې وکړي، په دې خاطر سوچ وکړي چې دې کې خپل رب وپېژني. نو دا د عقل کار. نو قرآن کریم ډېر ګڼ عقلي دلایل په اثبات د توحید د الله باندې، په اثبات د وجود د الله باندې پیش کړي دي. الله وایي د کجورو ته وګوره، د انګورو ته وګوره، د میوو ته وګوره. ومن ثمرات النخیل، او د میوو د کجورنا والاعناب د انګورنا، تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، جوړوي تاسې د هغې نه سکرا سرکه، ورزقا حسنا او ښایسته خوراکونه نور. سکر مراد د سکر نه یو معنا کې سرکه د عام، او سکر ورته په دې وجه ویل کېږي چې دا کله به یو څه وخت پورې پاتې شي نو کله ته به مسکر جوړېږي. او سکر خپله مستقل دا سرکه ترکاري ده او ننګولې دی، پیدا ته خلک اخلي. نو دا چې علما وایي چې سکر نه مراد شراب دی. تتخذون منه سکرا، جوړوي تاسې د هغې نه سکرن. سکرن مصدر مراد په دې سره شراب، تاسې جوړوي د دې نه شراب. نو دا بیا هغه وخت کې ځکه دا صورت مکي دی، شراب په صورت مائده حرام شوي دي مدینه کې چې هغه آخري صورت دی په احکامو کې. نو د دې صورت د نزول په وخت کې حرام نه او دا د طور د انعام سره په عربو پیش کېدو کافرانو باندې، ځکه دا د دوی دپاره لوی نعمت په هغه وخت کې دوی د استفاده کوله. مراد دا دی چې تاسو د دې نه شراب هم جوړوئ، ورزقا حسنا او نور ښایسته خوراکونه، لکه مثلا زبیب ته جوړوي، تمر ته جوړوي، کجوره چې په مختلفو شکلونو سره خوړل کېږي او ساتل کېږي، دارنګې انګور وچ کې زبیب ته جوړېږي. نو که ته وایې چې دا خو حرام دي نو وایي او الله په طور د نعمت سره څنګه حرام پیش کړي؟ نو جواب دا شو چې دا صورت مکي دی او تحریم د خمر دا په مائده کې راغلی او په هغه وخت کې شراب حرام نه. امام رازی تفسیر کبیر کې دې ته اشاره کوي، وایي چې په دې کې اصلا الله تعالی هغه شیان ذکر کوي چې هغې نه مشرکانو منافع اغستل، فایدې ته اغستل او هغې ته نعمت ښکاره کېده، لذیذ نعمت، او شراب هغې ته د لذیذو نعمتونو. یا مراد د سکر نه عام عصیر دی، عصیر عام چې شربت ته جوړېږي. تتخذون منه سکرا،
تاسې ته شربتونه جوړوي ورزقا حسنا او ښایسته رزقونه په لاس ته راوړئ. رزق حسن و مراد به نور خوراک شي، خوراک او څښاک څیزونه. ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون. د میوو کې د میوو نه چې کوم شیان لاسته راځي، لاسته راوړنې، دا ټولې راجمع کا نو په دې کې د الله د وحدانیت نښه ده. لقوم یعقلون، د هغه قوم دپاره چې هغه عقل نه کار اخلي. ځکه عقل هغه ماده ده چې په دې باندې شرف د انسان عزت شوی دی، دا په مکرم دی د نورو مخلوقاتو نه. دا په عقل سره معلومیږي چې تا ته الله تعالی د دې ونو د دې میوو او د دې بوټو نه تا ته کوم حاصلات راځي. سوچ په وکړه، باران الله کوي، ځمکه د الله ده، دا اوبه په دې نیلو کې ځي، په دې ونو کې خورېږي، او دا قسم قسم میوې ترې راوځي. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فدې دواړو آیاتونو کې بل عقلی دلیل او بیان د نعمت د شاتو. اول آیات کې ذکر دی د مکان جوړولو د شاتو مچو چې هغه زید نسی په غرونو کې په ونو کې، او دا هغه مچې دي چې هغه د چا ملک نه دي، آزادي دي. ځکه عام مچې په دوه قسمه دي، یو هغه دي چې دغه د خلکو په ملک کې دي، یو هغه دي چې په ملک کې نه دي، آزادي دي. کوم چې آزادي دي هغه په غرونو کې اوسېږي، په ونو کې وي، او کوم چې مملوک دي نو هغه د خلکو په کورونو کې وي. ومما يعرشون، ومما يعرشون کې اشاره هغه ته چې هغه مملوک دي. واوحى ربك الى النحل، وحي وکړه رب ستا. دته وحي څه ده؟ په زړه کې اچول د رب ستا. د وحي نه مراد زړه کې اچول، په فطرت کې اچول. په فطرت کې الله اچول د مچو. دا خبره ان اتخذي من الجبال بيوتا، چې تاسو جوړوي د غرونو نه کورونه ځان دپاره، ومن الشجر، او د ونو نه ځان دپاره کورونه جوړوي، ومما يعرشون، او د هغه ځایونو نه چې د خلکو آباد کړي. اول دوو کې عامو ځایونو ته اشاره شو چې د چا ملک نه وي، او دویم اشاره ده چې د خلک یې ساتي. ومما يعرشون چې خلک د هغې دپاره ځایونه جوړوي، هغې کې تاسو ځایونه نیولی شئ، هغې کې م اوسېږئ. دې کې تاسو اجازه ده چې تاسو په دې ځایونو کې اوسېږئ. پس د بیان د نعمت د شدونه، او پس د بیان د نعمت د رزق حسن او سکر نه، اوس بیان کوي د دې خبرې چې الله یو مخلوق پیدا کړی دی ستاسو د فیدې دپاره، چې هغه نحل مچۍ ده. الهام یو تکړی، هدایت یو تکړی فطری. واوحى ربك الى النحل، بزړه کې اچولی دی الله مچو ته. ان اتخذي من الجبال بيوتا، جوړوي د ځان دپاره د غرونو نه کورونه، ومن الشجر د ونو نه، ومما يعرشون، او د هغه څه نه چې دا خلک جوړوي. معنا آزاده مو اوسېدی شي، او دارنګې خلک هم ساتلی شي. او درې ځایونه شو، غرونو کې پیدا کېږي، ونو کې پیدا کېږي، د خلکو په کورونو کې. یعرشون معنا د خلکو کورونو کې هغې دپاره ځای جوړېږي. اصل کې عریشه ویلی کېږي چت ته، معنا د خلکو په کورونو کې. بیا عام که هغه د بکسو کې ساتي او که په کورونو کې. دا درې ځایونه شو، الجبال والشجر وبیوت الناس. دا چې اکثر غرونو کې پیدا کېږي نو غرونه یې مخکې کړل، غرونو کې زیات دي. بیا هغې پسې ونو کې نو لږ غوندې خلک ځان دپاره ساتي د دې ترتیب سره. ثم کلي من کل الثمرات، بیا الله ورته په زړه کې دا خبره واچوله چې خورئ هر قسمه میوونه ازادانه. فاسلکي سبل ربک ذللا، ځئ په لارو د رب باندې چې تاسو دپاره به اسانتیا وي، په هغې کې د تګ راتګ ځای به نه خطا کوئ. ذللا معنا تاسو چې هر ځای له ځئ نو بېرته په اسانۍ دغه خپل مرکز ته به راګرځئ. ثم کلي من کل الثمرات، من کل ثمرات هغه چې ستاسو دپاره مناسب وي،
دا عموم عرفي دی او کل لفظ دا د تکثیر لپاره دی هر میوه چې ستاسو لپاره فایده منه ده بس دا غي نه استفاده کولای شي او دې میوه چې زین فصل کی سبول ربک زی تاسو په لارو باندې چې الله تابع کړی تاسو ته تابع دي چې لار باندې خطا کوي ذللا الله د دې په فهم کې اچولې ده چې هر څونه لري لاړ شي او میوه بسه به تراجی خپل ځای پیدا کړي ذللن جمد ذلول د حال سبولنا دلاري الله دې ته تابع کړی دي په دې خورا فضا کې وګرځي به تخبل ځای تر راسي يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه راوزی د خېټو دا غینا شراب د سکلو شیان مختلف الوانه چې مختلف رنگونه لري يخرج من بطونها شراب جمله مستأنفه اوس د دې په خېټو کې چې کوم نعمت هغه ته اشاره کوي د څه نعمت دی چې راوزی دا غي د خېټنا ظاهر دلالت په دې باندې کوي چې دا د مچۍ د خېټ نه راوزی خو معلومه نه ده چې په خله باندې راوزی کو شاته په لکې خو علماء وایي چې دا د خلی په واسطه سره دای کی اچي شراب عسل جوړي ځکه د بطونی ها ویلې دي او په دې آیات کې اصل کې د عسلو د جوړېدلو او دا غي دراوتلو بیان کړي جوړیږي د دوی په خېټه کې راوزی د خېټنا طرف نه دی معلوم کړي ورلا هم عام د شي پرې خدا او څوک طرف نشي معلومه ولې یو عالم په تجربه کړی وي ډیر وخت منتظر و چې دا شاد کم طرف باندې راو باسي واضح شوی وته نو دیو جن وای یخرج من بطونها شراب د دې د خېټو نه راوځي مختلف الوانه رنگونه مختلف وي سپین وي زیړ وي سره وي اختلاف د رنگونو په اعتبار د خوراک سره دی هر قسمه بوټي چې وخوري دا بوټي خوند او بوی پکې وي فی شفاء للناس پدې عسل کې شفاء د پاره د خلکو مشروب د عسل او شرابونه ویل من بطونها شراب اشاره دي ته ده چې د دې په دې شربت کې چې وبو سره ګډ شي شفاء ډیره ده عسل په طریقې د مشروب سره استعمالول فایده مندي یو شي کې ګډ کې وبو کې شربت کې وېس کې خاص کر روزه کې شربت دې جوړاوه اوس کې فی شفاء للناس په دې کې فائدې دي دوايي ده شفاء ده فی شفاء للناس په دې کې شفاء د علاج دې د مرزونو د خلقو هر قسم مرض د پاره دارو ده آیات دلیل دې په دې چې مریضانو علاج د توکل نه خلاف نه دي فی شفاء للناس په دې کې شفاء د خلقو د پاره تجربه سره ثابت ده چې بعض مرزونه دي سره خکی او فيه شفاء نکره ده په مقام د اثبات کې نو عموم نه فایده کوي معلومه شو چې بدی کې علاج دي د بعض مرزونو بعض سلف صالحین نه نقل دي د حسن نیت په وجه په عموم باندې حمل کې دي چې هر مرز د پاره دا شفاء ده دې شفاء پرته صحیحینو کې حدیث دی د ابو سعید خدری رضی الله عنه ویل سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه چې ان اخي استطلق بطنه زما د ورور د اخی ته چې د روانه شوی دا ګډ خو به لګیدل وي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل د باندې اصل وسکا د اصل شربت اسقه عسل هغه سره لاړ اصل په وسکل نو چراغ وی یا رسول الله ما زاده الا استطلاق دا خو نورم په زیات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته الله شاو اصل په بیا وسکا بیاي په وسکل بیا راغی یا رسول الله بیاي وتا اسحال زید کو یا رسول الله څنګه صدق الله وکذب بطن اخيك صدق الله وكذب بطن اخيك الله رشته و استاد ورور خېټه کې مشکل ده اذا فسق عسى به ورش اصل به وسکا مدرم کړه چې وسکل فزا و فسقا و سلف بران جوړ اتباوی د دې سړي د ورور په خېټه کې فضلاتو چې کله عسل به وسکل نو هغه فضلات خوشی شنو بده باندې اسهال زیات شو نو عربي دا سوچو کو چې دا zarar ورته ورسو نبی علیہ السلام دل نورم په وسکا تر څو چې خېټه پاک شي نو چې خېټه پاک شو بس دریم کرت باندې نو جوړ شو الله وی ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون پدې شاتو مچو کې مذکور بیان د شاتو په مچو پر رابطه چې سړي واورید
پدې کې نخرا د الله د وحدانیت دا قوم د فاره يتفکرون چې هغه سوچ او فکر نه کار اخلي. يتفکرون کی اشاره دا چې د اصلونه پیدي اصل دوا کی استعمال اول تفکر غواړي، بل په اصل کې لږ سوچ او فکر نورم وکا. امام غزالی په خپل کتاب کې لیکي احیاء علوم الدین دا کتاب وانظر الى النحل كيف اوحى الله اليها حتى اتخذت من الجبال بيوتا. وګوره چې الله دې وړو کې مچي په طبيعت کې او په فطرت کې یې خیره چې هغه د غرونو کورونو جوړ کی د غونونو او د خلقو د زینونو. او بیا وګوره وکيف استخرج من لعابها الشمع والعسل. وګوره الله څنګه د دې خلی د لاړو په واسطه دو شان راو باسي، یو شمع او بل عسل. شمع هغه نرم سیس چې دا غي خپل غبین جوړي چې په یو کې الله فائدہ د ضیاء او درنا یې خدا وجعل احدهما ضیاء والاخر شفاء او بابل کې شفاء. وخابدي غبین نه خلکو استفاده کوله د ور به غزالی وی ثم لو تأملت عجائب امرها في تناولها الازهار والانوار. کبه نور عجائب کې د دې سوچو کې چې دا ګلان څنګه راغونډي و احترازها من النجاسات والاخزار و احترازها ځان ساتي. وګوره لو تأملت عجائب د مچو کې سوچ وکا چې څنګه ګلان راغونډي اغه نه دغه دوه قسمه شیان جوړي. په دې کې به و احتراز من النجاسات هغه ته وګوره چې ځان د نجاساتو نه ساتي. دارنګ و طاعت داغه طاعت ته وګوره تابعداري کوي لواحد من جمله ادوی مچي شاغه د امیر دی. بیا پر امیر کې چې الله کوم عدل او انصاف خېده هغه ګوري چې کوم مچي په نجاست ناشتي په دروازه کې امر کوي چې دا مړه کوي ولې ځکه چې دا نور ته نقصان رسي. سوچ فکر وکا ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. نخره پکې خود سوچ والا د پاره به وې دی غبین ته وګورا چې دی جوړ کړی دا کور خپل دغه شمینه په مسدس شکل باندې جوړ کړی، نه مستدیر دی نه مربع دی نه مخمس دی بلکې مسدس. مسدس د دې لپاره چې ټول خانه راونی سي شړ زې پکې پاتې نشي. انجنیري لحاظ سره مهندسین انجنیران په دې باندې پوي نه مستدیر دی ګرد نه مربع دی نه مخمس دی، پنځه ګوړې بلکې شپږ ګوړې مسدس شپږ ګوډون لري. غبین خانه ته وګوره شپږ ګوړه لري. فسبحانه ما اعظم شانه ووسع لطفه وامتنانه. وګوره الله قدرتونو ته بیا په دې کې د عادي چې بازي د بازو نه تختی بازي د بازو سره جنگ کوي. کله دې د کور ته نږدې کیږي نو هغه واجني بیا چې داخل کې څه شي مرشي هغه خارج ته راوباسي. نظافت پکې سخت. کله چې دا څه شي اوخري او بیا او داس ماته نو هغه د دې خپل خاني نه را دي خوا کیږي د دې په خاطر چې شات خراب نشي بوی پیدا نه کی. په سرلی کې ډیر زیات کوشش کوي چې ځان ته سجمه کی وړو کې بچي به کې د غټ نه ډیر کار پکې کوي. وبس کی پاکي وبس کی خراب وو باندې نه کی. دا خپل اصل د خپل ضرورت باندې زبان دي خوري زیات نه خوري. او که شاته په غبین کې کمیږي په دې مرکز کې نو بیا به کې لګو بغړی د دې لپاره چې خلاص نشي. وای دا کاریګرین دا کار کوي ځکه کدا اخلاص بیا خطر چې د خپل کور ختم کی یا خپل منځي کی جنگ وکي. وایو حکیم یونانی خپل شاګردانو ته نصیحت کوي وتوای کونو کنحل فی الخلایا. وای شی په شان د مچو په غبین کې د شاتو مچو غوند شي په غبین کې ایو تل څنګه او ان لا تترك عندها بطالا الا نفتو. وای ځان سره دا لټان چې دی دا نه پری دی هغه ختمي لخلین لري کوي. ولی ځکه چې لانه یذيق المکان ويفني العسل. یو دا زیتنګي بل مفت کې شات خوري او بل دی نور ته کسالت خي دا نور رمضان سره سستی. نو شات مچي دغه نه پری دی دغه جدا کوي لري کوي دا اصلونه. بل دا چې دا وای پوسټ کې لري کوي په شان مار د ځان نه دو قسم خاص شنجې چې هغه ته به ضرر رسي. علاج هم خود لري چې مال غو ته پکار الله په ګډیر څه د قدرتونو د عجایبونو کې خېدي. تفکر او سوچ ته ضرورت لري. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا
ان الله علیم قدیر. دا بل دلیل عقلی. عجائب د احوالو د اوبو د نباتاتو د چارپایانو او د ډنګرو بیان شو. اوس بشر تر انسان ته عجیب احوال د انسان اول عمر نه تر اخره پورې تغییر او تبدیل. وای د انسان عمر په څلورو حالاتو باندې تیریږي، څلور مرتبه لري. اول هغه سن د نشونمو دی چې دا پکې غټیږي، بیان سن دی د ودرېدلو چې دا ځواني پکې ودرېږي، یعنی کمال ته چې ورسیږي بدن بیا ودرېږي چې هغې ته سن د شباب وایي چې دا تقریبا د 20 نه تر 40 دی. او د 40 نه وروسته بیا سن د انحطاط دی، لږ لږ راښکته کېږي، دې ته کهولت ویلی کېږي. او بیا د هغې نه وروسته شیخوخت دی، د 50 نه خوا بس بوډاوالی شروع کېږي. کم کم انسان ښکته ځي، ورو ورو ښکته کېږي تر څو چې بیا ته خوی د ماشوم شي، بس بدن یې ختم شي. نو فرمایي والله خلقکم، الله تاسو پیدا کړی استئ، ثم يتوفاکم، بیم الله تاسو وجنی. معنا پیدایشم د الله سره دی، وجلم د الله سره دی. خلقکم د عدم نه وجود تراوستی استئ الله پیدا کړی استئ. ثم يتوفاکم، بید باندې مرګم راځي. ومنکم من يرد الى ارذل العمر، بعض در پکې داسې دي چې هغه رسیږي ناکار عمر ته. ومنکم من يرد، بعض داسې دي چې هغه رسیږي واپس کېدلی شي الى ارذل العمر، هغه ناکار عمر ته. لکی لا يعلم بعد علم شیئا، لکی کې لام د عاقبت، بې عاقبت او انجام دا شي چې نه پوهېږي په هېڅ شي باندې بعد علم، چې وروسته دې نه چې ښه پوهې او حافظه د لاسه ورکړي. لام لام د عاقبت او صیرورت. الله وایي تاسو ما پیدا کړي او بیا مو وژنم. په دې منځ کې یو مرحله راځي چې بعض انسانان په هغې کې واپس کېږي، رسولی کېږي ناکاره عمر ته. داسې ناکاره عمر ضعیف شي، بوډا شي. لکې لا يعلم بعد علم شیئا، د علم او د پوهې نه ځي بیا هغه ختمه شي. آخر دا شي چې په هېڅ باندې بیا نه پوهېږي، د باندې نسیان غلبه وکړي. اندامونه اعضایي کار پرېږدي، غوږونه سترګې کار پرېږدي، فکر او سوچ خراب شي، نسیان په غالبه شي. دا ولې؟ وایي دا د دې په خاطر باندې غوږونه یې کار پرېږدي چې د ډېرو خبرو د اورېدلو طاقت یې نه وي. سترګې کار پرېږدي، د ډېرو شیانو د لیدلو طاقت یې نه وي. زړه یې کمزوری شي، بدن یې کمزوری شي. نو الله وله دغه غوږونه او سترګې دا وله کمزوري کړي، په دې خاطر باندې چې ډېر ناوري او ډېر نیني چې نه په عذابېږي او نه تکلیفېږي. ارذل العمر، ارذل العمر نه مراد دا دی چې د انسان قوتونه کم شي، عقل ناقص شي، علم او پوهه ترې لاړه شي، چې د حرم او بوډاوالی وایي. په صحیح حدیث کې د دې نه نبي علیه الصلاة والسلام پناه غوښتې ده. اللهم اني اعوذ بك من الحرم، اللهم اني اعوذ بك من العجز والکسل. نبی صلی الله علیه وسلم د دې بعضو حالاتونه پناه غوښتې. اللهم اني اعوذ بك من الحرم، یا الله د بوډاوالي نه، هغه بوډاوالی چې په هغې کې د انسان اسباب د علم ختم شي او ذلت طرف ته لاړ شي، دې نه پناه غواړم. ارذل العمر څه لکې لا يعلم بعد علم شیئا، بس په هېڅ باندې بیا نه پوهېږي، بابا خوی د ماشوم شي بیا. ان الله علیم قدیر، یقینا الله په هر څه باندې پوهېږي او په هر کار باندې قدرت لرونکی ذات دی. علیم کی اشاره ده چې د الله په علم کې هېڅ نقصان نه راځي. قدیر معنا دا ده چې الله پیدایش کې او دارنګې وفات او بوډاوالی دا ټول د الله د قدرت نښې دي. الله وپېژنه، دا د هغه د قدرت نښې دي. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون. مخکې آیاتونو کې د رزق مسائل بیان شو، نو اوس د رزق تفاوت ته اشاره کوي. او د آیات اوله جمله کې تصریح ده په دې خبره چې نظام د الله په طریقه د تفاوت سره دی. څوک یې غني جوړ کړی، څوک یې فقیر، څوک آزاد دی او څوک مرایا دی. دا د دې په خاطر یې کړي چې دا خلک الله وپېژني. دا هم دلایل عقلیه دي. والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، الله بهتري ورکړي دا بعضو لره په بعضو باندې فی الرزق، په رزق کې. سورۃ انعام 115 کې دې ته اشاره شوې وه چې الله تفاوت راوستی دی د دې لپاره چې الله وپېژني.
که یو شانتی وي دا مخلوق بیا به الله پکې نه معلومېده د الله قدرتونو ته پکې خلق نه متوجه کېده. سورۃ روم کې دغه شانتی ذکر دی 30 نمبر آیات کې ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء. الله تفاوت پیدا کړي دلته وایي والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله بهتري ور کړی دا باز تاسو په باز باندې في الرزق په رزق کې. والله فضل الله غرواله در کړی والله فضل بعضكم بعض استاسو ته على بعض فبعض باندې في الرزق په مالداري کې او په خوراک کې. فمن الذين فضلوا براد رزقهم پس ندي هغه څوک چې هغه ته بهتري ورکړی شوی دا غورواره ورکړی شوی دی براد رزقهم ورکون کې د خپل مال علامه ملکت ایمانهم هغه مرایان او غلامانو ته چې د دې په اختیار کې دي دا غي خلاصونه دسی مال نور کې فهم فی سواء چې دې پای کې برابر اختیار ولري په تصرف کې. معنا یو سړی دی هغه الله مال ورکړي مالک دی هغه خپل خادم او خپل مولا له د مال د شي ورکی چې اختیار دې د دواړو کې برابر وي. اف بنعمت الله یجحدون اید الله د نعمت د داخله کې انکار کوي. اوس په دې کې اشاره شو دی خبر ته چې دې مشرکانو ته وګوره د الله بندگانو ته د الله غلامانو ته اختیارات ورکړي د الله. نو دا یو مثال شو. حاصل د مثال دا دی چې اچریو مالک پتا سو کې خپل مملوک او غلام ته دسی مال او دولت نور کې چې د دې پای کې د ځان سره برابر کې په اختیار کې او تصرف کې. نو مشرک ته څنګه د الله سره داغه بندگان برابر غني حال دا چې د الله غلامان دي که ملائکه دي که انبیاء دي که اولیاء دي هغه ته دون اختیار ورکړي چې هغه په تصرف کې د الله سره برابر غني حاجت روا مشکل کشای غني ته خو په ښکارا باندې د الله د نعمتونو انکار کې. او په دې مثال کې اشاره د رد شرک عطای ته چې د الله ورکړي د اختیارات نه الله خپل د اولوہیت اختیارات چاته نه ورکړي د بچو ورکولو د عزت ورکولو د ذلت دارنګي د نفع د نقصان دا ټول اختیارات د الله سره دي. د الله غلامانو ته څنګه ورکړي چې هغه بیا په تصرف کې د الله سره برابرۍ په خپل دا کار نه کې والله د پاره د دې عقیده ساتي. دا خو اصل کې د الله د نعمتونو انکار دی. نو آیات کی مثال دی دا چا د پاره چې شریکان د الله سره جوړي د الله غلامان او د الله بندگان او د الله مخلوق د الله سره شریکي ځان لپاره نه غواړي او د الله د پاره غواړي. عجيبا والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. دابل عقلی دلیل پدې کې عقلی دلیل په بیان د نعمت د خزو الله تاسو له جوړې درکړي دي اولاد راغینه درکړي دي. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله تعالی پیدا کړی دي تاسو د پاره تاسو د جنس نه تاسو جوړي جعل فمانا د خلقا والله جعل لكم الله پیدا کړی دي تاسو د پاره من انفسكم تاسو د جنس نه ازواجا جوړي ستا د جنس نه دا ستا په شکل کې دا ستا غوند انسان دی کور تلاش نعمت الله وګوره دا ستا جوړه د تا سره دا وګوره ستا په شکل کې ستا په جنس کې برابر ده ستا غوند انسان دی د دې لپاره چې ته داغه په خوا کې اونس او الفت او رحمت او محبت دا پیدا کی. او آیات دلیل په دې باندې چې نکاح د پیریانو سره نه صحیح کیږي ځکه من انفسکم معنا دا چې تاسو د جنس نه الله تاسو له جوړې درکړي دي. د دې وجنه د انسان نکاح د بل د انساني جنس نه علاوه بل شي سره نشي کېدلی. نو دا دلیل په دې باندې چې دا خلکو فطرت مسخ شوی دی چې هغه د حیواناتو سره نکاحګانې کوي په غرب کې د سپو سره او د دارنګي د نورو شیانو سره باقاعده پای باندې پروګرامونه نیسي. دا هغه مخلوق دی چې د دې فطرت ختم شوی دی دین او ایمان خو نشته او فطرت هغه هم تباد نه. والله جعل لكم الله تعالی پیدا کړی دي تاسو د پاره من انفسکم تاسو د جنس نه ازواجن جوړي وجعل لكم من ازواجکم
پیدا کړی دی الله تاسو لپاره ستاسو د دې جوړونه بنین زامن وحفدتن او نوسی دا بل نعمت دی الله تاسو درکړی دی من ازواجکم ستاسو د دې جوړونه ځکه ضرورت دی کنه توالد او تناسل بنینا وحفدا بنینا زامن لرګانی وحفدا او دارنګي د بچو بچی نوسی دام بطور نعمت حفدن مراد نوسی دی چې خدمت دی کوي ځکه حفده په اصل کې خدمت دی لګي او وجعل لكم کی اشاره دارا چې دا اولاد دا نعمت دی د پاره د مور پلار او خاص کر د پلار د پاره او دارنګي لكم کی اشاره ده چې اولاد په نسب کې د پلار تابع دی مور پسې بنځي د اولاد نسب دا پلار پسې زی پلار نوم بلی کل کیږي وسه پلانې د پلانې زوی نن دا خبره خلک بده غړي ختمي ځکه پلارانه معلوم نه دي کوشش کوي قانوني راځتل د غرب کې چې واځ نوم دی لیکل کیږي په نور سبا سره نه مسلمان او د اسلام قانون دا دی چې نه اولاد په نسب کې د پلار تابع وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات الله وي سبه در باندې شوارم سوچ بخپل او ک الله وي درکړي مې دي مزیدار خيسته خوراکونه ورزقكم من الطيبات الله تاسو ته مزیدار او خيسته خوراکونه درکړي دي معنا کور دی کور ته نوتی بچی دي نوسی دي ننګین دي خزي دي راغون شوي د الله پر رزق باندې کې ناشتي رزق خوري نو د الله قدرتونو کې لږ سوچ وکا او رزقكم من الطيبات خوراک درکړه دې خو پاک او مزیدار اف بالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون اف بالباطل آیا په باطل معبودانو باندې دې یقین لري په نسبت کولو کې د نعمت هغه ته باطل څه شي عقیده د شرک اف بالباطل يؤمنون آیا په باطل معبودانو باندې د ایمان لري د الله نه سوا چې دا د هغه واسطه مونږ تر اکړې کیږي دا د هغه نظر دی او د هغه مهرباني ده وبنعمت الله هم يكفرون او د الله په احسانات باندې د ناشکری کوي نعمت د الله انکار کوي د الله نعمت نه انکار دی چې ته نعمت نسبت بل چاته کې اف بالباطل يؤمنون دی آیات کې او ته ور زجر عمر کوي رټنه ولا ورکا شرک فی العبادت او شرک فی التصرف کی ويعبدون من دون الله باطل باندې څنګه ایمان لري ويعبدون من دون الله دا تفسیر دی باطل باطل نه مراد معبودان باطل لري چې مشرکان په باندې عقیده لري هغه خزي ور کوي زامن ور کوي مالونه ور کوي الله ته نسبت کوي نو ځکه وای ويعبدون من دون الله په باطل ایمان دا دی چې دوی بندگی کوي سوا د الله نه ما لا يملك لهم رزقا دا غچا چې هغه ذمہوار نه دی د لپاره د خوراک ويعبدون من دون الله عبادت او بندگی کوي دي سوا د الله نه ما لا يملك لهم دا غچا چې هغه ذمہوار نه دی د لپاره رزقا د روزي رسولو داغه بلاس کی روزی نشته دی شیئا اچ من السماوات والارض شیئا ولا يستطيعون اختیار نلري په واقع نشته چې روزی چاله ورکی لګون دی خوراک په بلاس کې نشته من السماوات د اسمانونو د بارانونو ورول زماري نشته من السماوات والارض او د زمکه نه د بوټو د پسونو راوستلو اختیار نلري شیئا زربرا ولا يستطيعون او نه دا وس لري د بل چا د پارم وس نه لري او نه اختیار او وس لري چې انده کې څه امید توشي الله وی مخکې لا یملکو ذمہوار نه دی بلکې ولا يستطيعون وس کې دا خبره نشته امید تنشي کېدل د دې خبرې د خلکو په دې باطل عقیدو باندې اختري اف بالباطل يؤمنون په باطل باندې یقین لري الله وي دغه خلک چې تپي ګمان کې او یقین په لري چې دا به ذمہواری ده رزق او دارنګي د عزت او داد امید ته ساتي د اولاد وغيرها نه ويعبدون او بندگی مولا کوي رد شرک فی العبادت او رد شرک فی التصرف دغه خلک هیڅ اختیار نه لري د دوی لپاره رزق
د اسمان او ځمکې نه شیئا ذره بره ولا یستطیعون او نه د دې وس د دې سره شته دی نه اختیار لري او نه په وس کې شته. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. نو نتیجه دا شوه چې م بیانوي الله لرا غلط مثالونه چې الله د مخلوق سره تاسو مشابه کوي. ولی ان الله يعلم یقینا الله پارس باندې پويږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږئ. په دې آیات کې رد دی په هغه مشرکانو کافرانو باندې چې تشبیه د الله د مخلوق سره بیانوي وایي. لکه مثلا دا ظالمان سوی مخلوق ته سره بغیر د وسیلې نه رسیږي. یو چا سره چې د کاري نه داغه د پاره به وسیله او سفارش ګوري وزیر لجزي باچا لذي نو د سیمون د الله د پاره واسطي پیدا کو ځکه چې الله ته بغیر د وسیلې نه رسیدل نشي کېږي. نو دا نیکان بندگان به زمون خبر الله باندې مني نو شفاعت قهري. دارنګه بدیات کې رد دی په مجسمه او مشبهه باندې چې الله صفاتونو تشبیه د مخلوق سره ور کوي یا الله لجسم ثابتې وای د الله صفاتونه زموږ د صفاتونو په شان دي لاس زموږ لاس په شان دي سترګې زموږ مشبهه او مجسمه نه د الله صفاتونه ثابت دي چې صد الله د خوانه مونږ ته راغلي دي کما یلیق بجلالی څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي بس بغیر د تعویل او تحریف او تمثيل او تجسیم نه. فلا تضربوا لله الامثال مبوانه الله لرا مثالنا چې الله له مثالونه د مخلوق ور سره ورکې چې مخلوق سره څنګه صفت خایيږي هغه د الله د پاره بیانوا. ذکر ان الله يعلم وانتم لا تعلمون الله بار سبانه پويږي او تاسو په دې باندې نه پويږئ. الله پويږي چې دا صفاتونه بیانول مثالونه د الله د پاره د مخلوق سره دغه مشابهت دا د الله سره ظلم دی داغه بشان کې تنقیس دي. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. اوس بدی کې بیان مثال ضرب الله مثلا مثال د پاره د رد باغ چا باندې چې د الله سره مخلوقات برابرۍ او شریکۍ اشاره دي ته کوي چې الله تاسو نه دی پیژندل د الله د پاره د ځان نه مثالونه مو پیش کوي د الله نه مثالونه واوري هغه ته وکړي. حاصل مثال دا دی څنګه چې د څو مړی چې په هیڅ شی باندې قدرت او وس نه لري تصرف نه وي بغیر د اجازه د مولانا هیڅ شی نشي کولی د څو مړی او یو بل طرف ته آزاد دي هر څه کولی شي دا هغه سره برابر دي شي یو مالک دی بل مملوک دی یو مړی دی بل مولا دی. نو ظالمانو دا څنګه د الله سره تاسو برابر وي داغه بندگان چې الله غلا خپل الله مالک او متصرف دی تاسو داغه سره ملائکه اولیاء او انبیاء او غیره برابر وي دا خود الله غلامان دي کنه الله پیدا کړی دي الله ته محتاج دي. څنګه چې یو مرای عام د خپل مولا سره برابر نه ګڼي په هیڅ صفت کې د صفاتونو غلام او مولا نشي برابرې دي نو څنګه د الله سره د غلامان شریک وي. ډېر واضح مثال له پرد شرک. ضرب الله مثلا بیانې الله یو مثال او بیان کړی د الله مثال عبد مملوکا یو غلام دی مملوکن دبل بوا کې دی هیڅ خپل واک او وس نه لري دا خو یو حالت. دویم لا يقدر على شيء په هیڅ شی باندې وس نه رسیږي. یو طرف ته یو عبد دی غلام دی مملوک دی دبل په اختیار کې دی لا يقدر على شيء په هیڅ شی باندې وس نه رسیږي په هیڅ شی وس نه رسیږي. ومن رزقناه منا رزقا حسنا او بل هغه څوک دی چې الله وي موږ ته رزق ورکړي د خپل طرف نه خسته رزق فهو ينفق منه سرا وجهرا غلدين مصرف کوي پټ او ښکارا د خپل وسره او د خپل طبيعت سره چې څنګه خوخي. هل يستوون دا دواړه برابر دي دواړه برابر دي شي الحمدلله دا تفریف ما قبل باندې نو ثابت شو صفاتونه د اولوہیت دی والله د پاره چې څنګه دغه غلام او عبد خپل بادار سره برابر نه دي. یو سړی دی غلام دی مملوک دی هیڅ وس نه لري او بل طرف ته یو کس دی چې هغه ته الله پراخه مالداري او رزق حسن ورکړي دی هر طرف ته داغې نه مصرف کوي. هل یستوون هر کله چې په دې صفات سره مرایا
غلام او مولا ډیر دي نو ځکه جمع راوړه. هل یستوون داسې خلک سره برابر دي؟ عقلمند جواب دا کوي چې نه. نو الحمدلله ثابت شو وحدانیت د الله. بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډیر د دوی نه هغه نه پوهیږي. بل مثال وګوره. وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء. بیان کړی دی الله یو بل مثال. رجلین دو کسان دي احدهما یو د دوی نه ابکم هغه ګونګی دی لا يقدر على شيء په هیڅ شی باندې وس نه لري وهو کل على مولاه په خپل مادار باندې امدا بوج دی. ځکه چې ګونګی دی چې ګونګی دی خبرې نشي کولای نو معنا دا کونم دی اورېدل نشي کولای. نو په خپل بادار باندې په خپل مولا باندې داسې شي کل دی. کل معنا څه ته وایي؟ بوج پیټه. څنګه کل دی؟ اينما يوجه الآيات بخير هر طرف ته چلیږي نو دا چې ته د پیدې کار نه کوي بلکې همیش تاوان ول راوړي. هل يستوي هو آیا برابر دی دغه ومن وغسو يأمر بالعدل جن امر او حکم کوي په انصاف سره وهو على صراط مستقيم او هغه دې په سملار باندې دا ډول برابر دي شي نه. دا بل مثال دی د پاره رد د مشرکینو. تفصیل مثال دا سي دی لکه یو تن دی چاړه دی ګونګې خبر نشي کولای په اس باندې وسنه رسیږي لاس کې څه کار نشته په خپل مالک باندې بوج دی. مالک کې کوم طرف ته لیږي نو دا فایده ولنه ور کوي. د مالک داسې حال دی چې د دې څه خیر نه دی لیدلی او یو بل کس ته هغه امر کوي حاکم دی او په عدل انصاف باندې قدرت لري په لاره باندې سم روان دی د ښې او بدې تمیز هم کولی شي. د دواړه برابر دي نه. مثال دی د معبودي باطل چې هغه بوتان دي او که دا خلکو د ځان نه نیولي دي د قبرونو والا هغه نه وس لري نه په څه باندې خبر دي نه څه کولی شي. سورت اعراف کې بیان تیر شوی. نو سره خپې شته مزل کولی نه شي چې در ورسېږي نه لاس ورسره شته نه لیدل کولی شي نه اورېدل محتاج دي. نو هغه څنګه ته د هغه ذات سره برابروي؟ هغه معبود برحق سره برابر دی چې هغه امر کوي په انصاف باندې او قادر دی په هر یو څه باندې نظام چلوونکی دی. الحي القيوم دی. ذات د دې مخلوقات سره څنګه برابر؟ دلته دوه مثال ذکر شو. فرق د اول مثال او دویم دا دی. اول په اعتبار د نفي د تصرف سره او دویم په اعتبار د نفي د کلام او د علم او د سمع سره دی. د په دې سره وضاحت د دې وکړو. سورۃ نحل ډېر ښه ترتیب باندې وضاحت د توحید کوي او رد د شرک دی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. معجزة طول جهان تهر منكر ابتلا دادن عسل خبر پکی شمیلا پخوا. معجزة طول جهان تهر منكر ابتلا دادن عسل خبر پکی شمیلا پخوا. دادن عسل خبر پکی شمیلا پخوا.